وعن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور. و رسول الله مبارک موږ ته حکم کړی د حضرت عائشہ فرمای چې تاسو په کورونو کې جمعتونه جوړ کړئ. دلته دور دوه معنی دي، یو معنی مولا علی قاری کوي، یو معنی ابن ملک کوي. بعض فقها او محدثینو دواړه معنی اغستې دي. دور یا کور ته ویل کېږي یا محلې ته ویل کېږي. نو رسول الله مبارک یا دا مطلب د چې کورونو کې تاسو جمعتونه جوړ کړئ. او په دې باندې ابن ملک قول کړی دی. مولا علی قاری رحم الله په مرقات کې په دې رد کوي. هغه وایي چې نه، دور نه مراد دلته محلې دي. رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو په محله کې جمعات جوړ کړئ، یعنی محلو کې جمعات جوړ کړئ، خلکو ته به اساني وي موس کولو کې، جمع ته به خلک ځان رسولی شي. نو دې نه کورونه مراد نه دي. که دې نه کورونه مراد شي ابن ملک چې څنګه وایي او عام محدثین په دې قول کې، نو بیا مطلب دا دی چې په کور کې یو ځای خاص کوي د مانځه دپاره. په هغه ځای کې به زنانه موس کوي او په هغه ځای کې به کله نه کله تاسو چې کله سنت کوئ کور کې نوافل کوئ دا به کوئ هلته. د دې به کور کې خیال هم ساتلی کېږي چې دا به مونږ معطر کوو او دلته به خوشبو لګو، د دې به صفایي کوو، دا به پاک ساتو. نو دې سره به د ماشومانو د زنانو کور والو به دا ذهن جوړېږي چې جومات دی، تعظیم دی، دلته عبادت کېږي، خدای ته پکې ودرېږي. هغه اسلام سره به یو ربط او یو تعلق پاتې کېږي. دې وجې نه ابن ملک په دې قول باندې هم بعضې محدثینو قول کړی دی. خو مولا علی قاری وایي چې دې نه د محلو جماعت مراد ده. چې د محلي جماعت ته مراد شي نو بیا ته هغه جماعت مراد ده چې محلې ته د جماعت ضرورت وي. دا مطلب نه دی چې بس محلو کې جماعتونه جوړوي، یو پسې دویم او دویم پسې دریم او دریم پسې څلورم. نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله دې نه منع فرمایلی ده. او دې ته قرآن مجید کې مسجد ضرار ویلی شوی دی، ځکه مسجد نبوي خوا کې بل جماعت جوړ شو د ضرر دپاره، مسجد ضرار. نو دې جماعت نه بیا منع فرمایلی ده. امام ابو حنیفه رحم الله له یو کس رالی وی جماعت جوړو، امام صاحب خو مالداره ومو، لویې پیسې وي ورسره، پیسې راکړه. امام ابو حنیفه رحم الله ولا پیسې ورکړي. امام ابو حنیفه رحم الله هغه پیسې عکس ویوړلې، جماعت یې جوړ شو، تیار شو، بیرته رالی امام صاحب له حضرت خپلې دا پیسې واپس والی. وی ولې؟ وی زمونږ هغه جماعت جوړ شو، ستاسو دا پیسې بچت شوې، دا پکې ونه لګېږي. ځکه امام صاحب په زمانه کې خو رښتونې خلک دا نه مونږ له راکړې بس اوس جماعت نه پاتې شي زمونږ شوې، وی دا پکې ونه لګېږي، جماعت مکمل شو، خپلې پیسې واپس والی. امام صاحب ورته وی ما ته اطلاع راغلی وه چې تاسو په خپله محله کې دویم جماعت جوړوئ، نو چې تا زما پیسې ویوړلې او ما ته دا پته ولګېده، ما خدای ته دعا وکړله مې کریمه بې ځایه ځي کې زما پیسې ونه لګوي. وی الله زما دعا قبوله کړه، په بې ځایه ځي کې او په ناجایز ځي کې زما پیسې ونه لګېدې. څونه سخت قول یې کړی دی، څونه سخته خبره یې کړې ده. تاسو ورته سوچ وکړئ چې بې ځایه ځای او په ناجایز ځای کې خدای زما پیسه ونه لګوله، دا مې رب ته دعا کړې وه، نو زما هغه پیسه الله ما ته واپس کړه. مطلب یې دا نه و چې زما دا پیسه بچت شي، مطلب یې دا و چې دا پیسه هلته لګېدلې وی، نو دا وبال به قیامت په ورځ ما پسې اومي چې تا په دې کې پیسه ورکړې ده. نو دې ته ویل کېږي مسجد ضرار. نو هغه جماعت چې خلکو ته ضرورت وي، او بیا رسول الله مبارک موږ ته حکم کړی دی چې تاسو دا پاک ساتئ او دا چې کوم د خوشبودار ساتئ. الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. په دروغ مالې په قرآن لاس ایښودل څنګه دي؟ په دروغ مالې په قرآن لاس ایښودل دا څنګه دي؟ قرآن باندې لاس ایښودل یا قرآن کول دا قسم دی. قسم او قسم درې قسمونه دي. قسم ته په عربی لغت کې یمین ویل کېږي. د هغې درې قسمونه فقهاو ذکر کړي دي، یمین غموس، یمین منعقده او یمین لغوه. یمین لغوه خو تا ته معاف دی، په هغې کې په تا باندې نه کفاره شته دی او نه څه ګناه شته دی. یمین لغوه دې ته ویلی کېږي دوه تعریفه دي. یو دا چې د عام په خبرو کې مونږ چې وایو والله بالله تله، دا چې بعضې محاورې وي، نو دې ته ویلی کېږي یمین لغوه. یو دا مطلب دی. او دویم دا مطلب دی د یمین لغوه چې تا یو خبره مخکې نقل کړه چې دا خبره داسې ده او تا په هغې قسم هم وکړو او هغه خبره هغسې نه وه، خو دا دروغ خبره تا ته چاره رسولې وه او تا په هغه کس باندې اعتماد کړی. مثلا ما ته حمزه ووي چې داسې کار شوی دی، ما تاسو ټولو ته وویل هلکه داسې کار شوی دی، تاسو ما ته مولوي صاحب رښتیا ما بیا درته قسم وکړو چې او داسې شوي دي. وروسته پته ولګېده دا خو حمزه دروغ ویلي و. نو چې وروسته پته ولګېده دروغ ویلي و، نو دا قسم زما په دروغو نه و، زما خبرې خپلې خبرې باندې تاکید دپاره قسم و چې ما ته دا خبر را رسېدلی و. نو په دې باندې زه ګناهګار نه یم، دې ته ویلی کېږي یمین لغوه. دویم نمبر دی یمین غموس. یمین غموس دې ته ویلی کېږي چې یو کس ته ښه پته یې چې دا خبره داسې نه ده، د هغه په زړه کې هغه په معلوماتو کې دا خبره شته، خو هغه موقع باندې ځان خلاصوي، بس په قرآن لاس کې دی وایي داسې نه ده. وروسته پته ولګېده چې نه دا داسې وه، یعنی یا هغه خبره په هغه موقع باندې ده ته پته ده چې دا خبره داسې نه ده او دی وایي چې نه داسې ده، دواړو صورتونو کې. نو وروسته پته ولګېده چې دا یې دروغ ویلي، دا قسم په دروغه کړ. د دې یمین غموس ویلی کېږي. غموس څه ته ویلی کېږي؟ غموس ویلی کېږي غوپه ورکول.
نو دا یمین غموس دی دغه کس له جهنم کې غوپه ورکول کیږي او د دې نه وړاندې بیا د لپاره نه کفاره شته او نه خلاصې شته دی. خو د دې ډېر غټ نقصان دا وي چې دا انسان ته دونه تکلیف رسوي دا په دروغه قسم لکه چې په لاره روانې د کمر د لاندې او دونه غټ کاڼی راشي ستا په سر کې ولګي. یعنی دا داسې په انسان باندې را پرېوځي پرېږدي دې نه هلاکوي دي یو طرف نه په تا باندې ګزار کوي چې دروغو قسم دې کړی چې قصد او اراده دې کړې وه چې په دروغ وکړم د دې کفارې نشته دی. دریم نمبر دی یمین منعقده. یمین منعقده دې ته ویل کېږي زه تا ته قسم وکړم چې زه به دا کار نه کوم ته ما د مطمئن شي په دې خبره چې مولوي صاحب دا کار نه کوي بیا دا کار ما وکړو او زما اراده هم دا وه چې دا نه کوم خو وروسته که دا کار ما وکړو د دې مطلب دا دی ما خپل هغه قسم مات کړ. یعنی پر روانه زمانه کې په یو کار باندې قسم کول چې زه به دا کار داسې کوم یا به دا کار داسې نه کوم هغه کار بیا ما نه هغسې وشو نو چې هغسې ما نه وشو او ما اوس قسم کړو د ما اراده هم دا وه چې زه دا کار داسې کوم نه خو وشو رانه قسم مات شو په دې ماتېدو باندې چې کوم د بیا کفاره ده. کفاره یې څه ده؟ قرآن مجید په 9 سپاره په اوله پاڼه کې الله تبارک وتعالی د هغه کفارې بیان کړی دی. یا خو غلام آزادول دي اوس غلامان نشته دی یا 3 روژې نیول دي یا 10 مسکینانو ته خوراک ورکول دي یا 10 مسکینانو ته چې کوم د جامې ورکول دي دا د هغې کفاره ده. خو دا چې کوم دی په دروغه قرآن باندې لاس ایښودل مطلب دا چې دا کار داسې نه دی او لاس یې پې کېښوده او دروغ یې وي وروسته خبره ظاهر شو دا دروغ ویل دی یا یمین غموس دی جهنم کې به د دې سزا ورته میلاویږي دی نه مخکې څه کفارې نشته. الله دې موږ ته حفاظت نصیب کړي اللهم آمین. والحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآله وصحبه اجمعین. الله دا ناس مو قبول کړي د احادیث مو قبول کړي دا کلمات مو الله قبول کړي کمې به الله راته معاف کړي د هر قسمه ګناه نه نفرت نه خلاف شریعت کارونو زموږ حفاظت وکړي رسم او رواجونو الله زموږ حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحبه.